السلام علیکم. سوچ بدل کړي د خلکو نه خپل سوچ داسې بدل کړي چې د پاکستان د ازادۍ نه بعد هم د انګریزانو چې کوم تور طریقې دي، کوم ظلم جبر او د هغې چې کوم روایات وو هغه اوس هم په پاکستان کې موجود دي او موږ ته د دې دپاره تیار اوسېدل پکار دي، د دې خلاف جنګ کول پکار دي. څو ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې به تاسو کتلي په دې سکرین چې د کومې ښځې تصویر دی، د دې جړا فریاد په لاس کې قرآن مجید او سوال یې کوو چې ما او زما دوه لوریانې چې کوم دی د بلوچستان د دې سردار چې کوم نظام دی د دې نه موږ خلاص کې موږ ډېر زیات په تکلیف کې او موږ د دې پرایویټ جیل چې کوم دی، کوم ذاتي جیل چې کوم دی سردار ساز کړی دی، موږ د دغه جیل نه وباسي د خدای لپاره. په سوشل میډیا باندې هغه ویډیو ګردش کوو چونکې کوم ځای کې چې باچا طاقت وري نو هغه ځای کې د هغه لاندې عمله والته کې خلک چې کوم دی هغه کمزوري ولې چې عدالت پولیس او دغه خلک چې کوم دی دغه جابرانه نظام هغه ټول دغه کنټرول کې دي. د دغه ښځې ویډیو ګردش وکړو، هغه ډېر زیات په سوشل میډیا باندې رااله. اوس چې کوم دی په بلوچستان کې د یو کوینه دغه ښځه سره د دوه لوریانو چې کوم دی هغه مړه دغه کوینه راایستلی شوې ده. د دې ټولې قصې وروسته چې کوم دی حقیقت سره دغه ټول حقیقت درته وایم او دا ښځه چې کوم دی ولې د مرګ حالات سره د دوه لوریانو راورسېدله. عمومي طور باندې تاسو وګورئ چې کوم ځای کې دا باچاهانه نظامي یا دلته کې سرداران اوسېږي یا که تاسو وګورئ په پارټ ایکس پارټه چې کومه وه په قبایلو کې په هغې کې چې کوم دی سرداران او د قبایلو څه مشر هغه مشران چې کوم دی دغه ټول قبایل او دغه علاقه چې کوم دی هغه کنټرول کوي او په هغې باندې یو روب دباوي. د دې ښځې د مرګ نه بعد چې کوم دی د دې ښځې خاوند یو د الزام لګولی دی په دغه باندې د بلوچستان عوامي پارټۍ چې کوم صوبایي چې کوم دی ترجمان دی په هغه باندې سردار حسین باندې د الزام لګولی دی چې زما دا ښځه او زما دا لور چې کوم دی دا سردار حسین مړه کړي دي. اوس د دې ښځې دا ویډیو په سوشل میډیا باندې تاسو کتلي وه، د ښځې پکې بیان هم باقاعده طور ورکړی چې د سردار حسین چې کوم د بلوچستان عوامي پارټۍ ترجمان دی د یو پرایویټ یو ذاتي جیل ساز کړی دی او په دغه جیل کې هغه خلک ساتي چې څوک د دې سردار حسین د دې سردار خبره نه مني، په هغه باندې ظلم پې کوي، په هغې باندې چې کوم دی په کوړو باندې خلک وي، هغه باندې چې کوم دی کارونه پې کوي په زبردستۍ باندې او تکلیف ورته ورسوي تر څو پورې چې د خبرې نه مني او خپل ذاتي او ناجایزه کارونه پې کوي. د ډېر ټایم نه دا ښځه او د دې دوه لوریانې چې کوم دی د دې سردار حسین په ذاتي جیل کې وي او په دې باندې به تشدد کو، کارونه به پې کول او د دغه دوه لوریانو چې کوم دي د دې سره به جنسي تعلق ساتو، په ساده الفاظو کې سیکس به ورسره هم کو. اوس که تاسو سوچ وکئ چې دغه حالات چې کوم دي دا ولې مخې ته راغله او دوی باندې به څه کول. دې ښځې چې کوم دی د سردار حسین د دې په ذاتي محل کې او په دې کور کې به د دې د کور کارونه به هم کول او دا ښځه او د دې بچي چې کوم دی دا به د ذاتي خواهشاتو د جنسي خواهشاتو دپاره به استعمالول، کور کارونه به کول، د پټو کارونه به کول، یو قسم ته قیدیان ساتلي. قیدیان چې کوم دی او دوی سره به د قیدیانو سلوک کو. خو د دې ښځې خاوند د بیان مطابق چې کله یو داسې سردار حسین د خپل زوی خلاف یو ګواهي په ما باندې ورکول او ما ورته چې زه دا ګواهي نشم ورکولی، په دې کې حقیقت نشته، زه ستا ملازم یم، زه ستا نوکر یم، خو زه د چا خلاف ناجایز او د دروغ ګواهي نشم. هغې نه بعد چې کوم دی زما ښځه او زما دوه لوریانې چې کوم دی راوستې په خپل ذاتي او جیل یو سیل احساس کړی دی، د کلي علاقې نه دغه خلک روچتي څوک چې د خبره نه مني یو خپل باچاحت احساس کړی په پاکستان کې او بیا خاص طور په بلوچستان کې هغه په دغه جیل کې دغه خلک ساتي. په دغه باندې تشدد کو، جنسي تعلقات به ورسره ساتل. خو چې کله په دغه سوشل میډیا باندې ویډیو رااله بیا د هغې نه بعد چې کوم دی په دغه ښځه باندې دا ښځه او دغه دوه لوریانې وجلي او دا کوی چې کوم دی د سردار حسین چې کوم سردار دی د ده د کور نه تقریبا په 2 کیلومتره کې او په دغه کوی کې دا ورغورځولي دي. په بلوچستان چې کومه صوبایي اسمبلي د په هغې کې احتجاجونه وشو چې بلوچستان چې کوم صدر دی وزیر اعلی دی هغه بزنجو صاحب هم ویل چې د دې انویسټیګیشن وشي. خو حالات به څه شي؟ سردار به همیشه طور باندې سردار به بچ ګرځي، ولې چې دا لومبی واقعه نه د دغه جیل چې کوم دی سردار حسین دا کوم پرایویټ جیل ساز کړی دی، په دې کې به څومره بې ګناه خلک موجود دي، څومره خلکو په خپو کې به چې کوم دی اتکړی سوي، څومره خلکو باندې به د پټونو د غرونو نه به لرګي راوړي، په څومره خلک چې کوم دی څومره پیغلې چې کوم دی هغه به د خپل جنسي خواهشات دپاره استعمالي چې څه ټیم یې زړه غواړي هغه به په خپل خواهشات پوره کوي، خپل نفس په پېښوي، څه ټیم یې زړه غواړي د په چا باندې به ټوپک او تمانچک دی ډز به پې کوي، څه ټیم چې زړه غواړي خلکو باندې چې کوم دی ظلم او تشدد به پې کوي، څه ټیم یې زړه غواړي د انګریزانو د طور طریقې خلکو له به کوړې ورکوي، څه ټیم یې زړه غواړي خلکو چې کوم دی په مرۍ کې به پټه چې د سپو په شان به په کلیو کوڅو کې به ګرځي. لږ سوچ وکئ، موږ چې کوم دی تقریبا 15-20 کالو نه ډېر ټایم وشو چې موږ د انګریزانو د غلامۍ نه راووتلو،
خو دلته کې موږ د بلوچو چې کوم سرداران نظام دی په قبایلو کې چې کوم دغه د بادشاهت نظامونه دي ساز کړي او بیا په پښتونخوا کې چې کوم د سردار د خانیزم هغه سیستم دی هغه خلک اوس هم د دې سردارانو د دې خانانو او دغه چې کوم د مخلانو د محلونو چې کوم د پاچاهان دي د هغې دننه چې کوم دی د هغې لاندې موږ خلک چې کوم دی اوس هم د غلامۍ ژوند تېرو موږ د انګریز د غلامۍ نه ځان آزاد کړو خو موږ د دې سردارانو د دې خانانو د غلامۍ نه ونوتو تاسو وګورئ که نه اوس هم په دغه کوټو کې خلک ژوند تېري په هغې باندې کارونه کوي په ښځو باندې ولې کارونه کوي ظلم زبردستۍ پې کوي او بیا ناجایزه طور باندې استعمالوي نو موږ اوس هم په هغه روایتي سیستم کې موجود یو موږ 15 کاله وروسته هم اوس هم ژوند تېرو لږ دې څیزونو دپاره سوچ کول پکار دی په بلوچستان موږ چې کوم د قبایل چې کوم دی هغه موږ په KP کې هغه موږ مرج کړو خو موږ به د بلوچستان سره څه کوو د بلوچستان د سردارانو سره به څه کوو دغه تقاطرو سره به څه کوو چې اوس هم په هغه اسمبلۍ کې ناست وي او دغه غریب خلک چې کوم دي دغه بلوچو سره هغې سره زیاتې کېږي موږ به د کومې ادارې خلاف اواز اوچتو موږ به اخر چې کوم دی د کوم خلکو خلاف اواز اوچتو دلته کې د سکیورټي څه صورتحال لا انفورسمنټ څه صورتحال دی څومره خلکو سره به زیات دا یو واقعه د سوشل میډیا په دې باندې سوشل میډیا په ذریعه باندې مخې ته راغله لږ تاسو سوچ وکړئ دا واقعیات به څومره وخت نه راچلېږي د څومره خلکو په مرو کې به دوی پړي اچولي څومره خلک به دوی راکاږي د څومره خلکو زنانه لوریانې خویندې ښځې هغه به دا سرداران استعمالوي هغې سره به جنسي خواهشات لري لږ سوچ وکړئ دا یو واقع په سوشل میډیا باندې مخې ته راغله نو موږ له پکار دي چې موږ که د ادارو خلاف اواز اوچتو نو موږ له د دې سردارانو د دې خانیزم او د دې بادشاهت یو خپله بادشاهي سازه کړې موږ له د دې خلاف هم اواز اوچتول پکار دي پولیس چې کوم واقع پر راغلی دی هغه وایي چې انویسټیګیشن جاري دی او انویسټیګیشن به کېږي مجرم ته چې کوم دی ته به ځان رسو مجرم ته به څه ځان رسي که سردار مجرم وي نو سردار به دوی راونیسي سردار به جیل کې بند کړي جیل خو د سردار خپل دی عدالت خو د سردار خپل دی وکیل خو د سردار خپل دی 2-3 ورځې په سوشل میډیا باندې وچلېږي د دې نه بعد بیا بله دا واقع راتلي او د دې سره تړي چې نور څومره خلک یې هغه اواز اوچت کړي د یارې خو په پیل اواز نه اوچتې که چېرې اواز اوچت کړي نو هغه به هم راونیسي او به دغه ذاتي چې کوم بادشاهت هغه جیل احساس کړی دغه جیل ته به ورولي باغي سردار حسین چې کوم دی ترجمان بلوچستان عوامي پارټي هغه موقع پر کړی چې دا په ما باندې الزام دی خو نه 2014 نه مخکې چې کوم دی د باندې دا قسم د حوالې سره معلومات په سوشل میډیا گردش کې الله دې وکړي چې څومره مظلوم خلک دي په پښتونخوا کې په بلوچستان کې په سند کې وډیرا دي په بلوچستان کې سرداران دي په KP کې چې کوم دی دلته کې خانیزم دي خانان دي او دا غریبه طبقه چې کوم دی دا غریبانان خلک تباہ او برباد کړ